چې د دې انکواري وکړه که موږ قوم کې غلطي یا په دوی کې غلطي ایمنه او ایم پی ای زموږ سیب الدین قوم په خپل منځ کې وجني. زه سرکار له دا مطالبه کوم چې موږ ته داسې سرکاري ملازم مه راکوه چې هغه زما په قوم کې خلافت جوړوي او زما قوم بې اتفاقه کوي او زما په قوم کې نقصان جوړوي او زما په قوم کې شر جوړوي او زما قوم بې اتفاقه کوي. نو زما ته حکومت لم دا حمن غواړم چې داسې ملازم موږ ته مه راکوه. زموږ په علاقه کې داسې ملازم مه پرېږده. مهرباني وکړه ایم پی ای او ایم ان صاحب زموږ ته روډونو غور وکړه، زموږ ته هر شي غور وکړه، ځکه چې ما ته الاوډ درکړی زه دله په نه راغواړم او درځم درپسې پارلمنټ اوسته تر رسم انشاءالله. که تا زما عزت ونه ساتې ته سیب الدین خیلۍ ستا بېعزتي کوم چې څنګه مې عزت درکړی داسې دې بېعزتي م کوم. ایمنه صاحب او ایم پی ای صاحب ته زه نن دا درخواست کوم چې موږ ته الاوډ ډېر په ایماندارۍ درکړی دی او سیب الدین قوم دومره وټکوه چې ګورئ بیا وروسته برداشت کولی شي. دا درته زه سوال کوم چې نور قلاره کېنه. عمران خان صاحب ته زه دا درخواست کوم چې ستا په ټیکټ ستا په مړانه من د ده ټیکټ راغلی و او موږ په هغه ایماندارۍ سیب الدین قوم ستا په ترومندي دله وټ ورکړی دی. د دې زه دا یو درخواست کوم چې د دې انکواري وکړه که موږ قوم کې غلطي یا په دوی کې غلطي ایمنه او ایم پی ای زموږ سیب الدین قوم په خپل منځ کې وجني. د دې ملایس چې څوک هغه به د سرکار د طرفه موږ دا یو درخواست کوو چیرې زموږ انکواري دې وشي ولې سیب الدین قوم دی سبا مثال کې خون خرابه به پکې وشي او د دې وروسته به بیا تپوس کېږي. نو د هغه نه دې مخکې انکواري وشي چېرې دې کې څوک ملایس دي. چې د رول خبره ده، رول خبره خو ټولو خلکو وکړه. په دې ځای کې بجلي ده او دې بجلۍ زموږ نه اته کسان مړه کړل چې په پړو کې به ولیده او دغه بجلي د موږ ته نه رڼا راکوي او زموږ اتباعي وکړه. بیا دویمه خبره د هسپتال ده. زموږ په هسپتال کې د خوږ ګوتې علاج نشته دی او ډاکټران پکې ناست دي چې موږ ورشو دوايانې وایي نشته دی، موږ له نه دي راغلي. نو چې زموږ د علاقه د حکومت قبضه کړې ده خو په دې هسپتال او په دې روډ او په دې بجلۍ او په دې سکول د سکول نه خو خبر نه یم، خو دا پراویټ ته چې دا واړه ماشومان راوتي دي او په پراویټ کې سبقونه وایي خو په دې سکولونو کې به سبقونه ویل نشي. د اوسه پورې خو موږ خو څه نه دي زده کړي، ناپل دی. خو دا نور ماشومان چې زموږ کمه دي نو دا حکومت چې زموږ د علاقه قبضه کړي خو په دې څلورو خبرو قبضه کړې ده. مدنیات او خبرې خو په خپل ځای دا خو زموږ د قوم او زموږ د علاقې مدنیات دا زموږ د هېڅ څوک هم چېرته نشي وړای. خو دا د څلور پنځه خبرې چې دي د حکومت چې زموږ د علاقه قبضه کړي نو د دقې خبرې موږ یې وخت په وخت تپوس کوو چې موږ ته نه بجلی شته دی نه زموږ په هسپتال کې علاج شته دی او نه زموږ یې په سکول کې وړو ته سبق وایي. موږ نن په دې مقصد په دې ګرمۍ کې راغونډ شوي یو چې موږ یو ټیکهدار له د لیز ورکړی دی او هغه ته ورک آرډر میلاو شوی دی، هغه ته د کار آرډر میلاو شوی دی او هغه څه کسان زموږ په دې قوم کې تیار کړي دي د بار کسانو چې هغه د ټول زموږ مخکې مشرانو حاجي صاحب دی ډاکټر صاحب دی هغوی په ډاک باندې کړه. نو که په زموږ په دې مسله کې مثال څومره رکاوټ راځي یا پکې زموږ څومره نقصان کیږي د دغه کسانو به څه کال دوه به مثال کې د اقتدار به یي خو بیا به ختم شي نو دغه کسانو نه به موږ بیا د قوم تپوس کوو د خپل نقصان. دا زمونږ وطن دی، موږ د یو بل نه تپوس شو کولی. الحمدلله موږ یو درون قوم یو سیب الدین او موږ د شر نه خوښو که شر هم خوښولی اوس په وختي هر څه به درهم برهم شوي وای، لیکن زموږ د حکومت نه مطالبه ده د ضلع باجوړ د انتظامیه نه چې زموږ په دې کار او زموږ په دې دغه کې نوټس واخلي او د دې تحقیقات دی وشي. ولې چې که زموږ په سبا له مثال کې لاس ولګېږي او ګړبړ راشي نو دغه انتظامیه به راځي او زموږ نه به مثال کې تپوس کوي دا به موږ ته مخې ته بیا مثال کې ودرېږي. نو دغه نه مخکې زموږ دا سوال دی او موږ د هغه نه مخکې دا ریکوست دی چې تاسو زموږ د دې خبرې تحقیقات وکړئ او که څه کسان په موږ کې دوه کسان درې کسان یا څلور کسان نو د هغه د پوره تحقیقات شي او زمونږ مثال کې د تحفظات د لري شي. جناب اس وقت ضلع باجوڑ کے تحصیلی برنگ کے گاؤں کمال درہ قوم سیب الدین کے مظلوم قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور ان کے اس وقت کے انتظامیہ سے چیف منسٹر سے عمران خان صاحب سے اور اس کے علاوہ ملک کے مقتدر بڑے بڑے اداروں سے چند شکایات سنوانا چاہتے ہیں. جناب عمران خان صاحب، سب سے پہلے
मैं आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ। जब आप इक़्तिदार में नहीं आए थे, आपने ये दावा किया था कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हुकूमत आ गई तो बेशक मुल्क के अंदर क़ानून तो है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मैं इन सबको इम्प्लीमेंट करूँगा। हर कानून गरीब और मालदार के लिए एक जैसा होगा। मगर आज मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। चंद महीने पहले हमारे इस मज़लूम कौम ने अपने मुफाद में एक ठेकेदार को मादनियात की एक लीज़ की फ़ाइल दी थी और आगे वो यहाँ से इंतज़ामिया से होते हुए पेशावर मिनरल डिपार्टमेंट में चला गया। उसके पीछे रोकने के लिए हमारे दो इमिनेज गुलज़फ़र बागी, गुलदात खान, अजमल खान, औरंगज़ेब खान और सिराज खान रोकने के लिए खड़े हो गए। भाई साहब, मकसद जानना चाहिए आप क्यों खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए थे कि इसमें उनका पार्टनरशिप नहीं था और साफ साफ बोल रहे थे कि हमारा इस वक्त मकसद क्या है। हम ज़िले के इमिनेज एमपीए हैं, हम उस इलाके के अवाम के क़ब्ले की मानंद है और अवाम क़ब्ले की इधर उधर नहीं जा सकते हैं। आज तक उसने हमारे प्रोविंशियल सूबे में कभी अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जो आवाज़ उठाई थी मैं आपको बता देता हूँ ना। जब वो शहर से निकल गए और 1-2-3 किलोमीटर के पास से जब उसकी गाड़ी रोकी गई तो एक ईमानदार पुलिस अफसर ने उसको रोक दिया और पूछा, आपके पास जो सिक्योरिटी है, भाई साहब ये क्या है? पुलिस है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, लीवी है। इतने नालायक वर्दी कैसे पहनवाया है? अंदर जेबों में क्या पड़ा हुआ है? अरे हम गिले शिकवे करते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे लोग हमारे नुमाइंदगी करेंगे? नालायक ऐसे लोग हमारे। मगर आज हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। इतना सा है कि हमारे पहाड़ों पर कब्जा न करे, ये कब्जे हमारे छोड़ दो। हर डिपार्टमेंट पे, हर डिपार्टमेंट को उन्होंने हिरासान कर दिया है। अगर देखा जाए सेहत के शोबे को देखो जाके, मैं आज इस वक्त मुझे किसी ने मना कर दिया है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं। अल्लाह की कसम शर्म आनी चाहिए हमको भी। आज 22 अगस्त है, कानून का मुझे पता नहीं है ये कौन सा कानून है, ये कहाँ से नया कानून तुम लोगों ने लाया है। कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल में 38 दिन हो गए, टेंडर ओपनिंग नहीं हो रहा है। ऐसे इदारों को उन्होंने हिरासान कर दिया है। एक्सीएन साहब आप भी सुन लो, अगर आपकी ना अहली है तो आप ना अहल है, क्योंकि टेंडर के वक्त जब आप शेड्यूल इशू कर देते हो तो आपको ये सब कुछ मालूम करना चाहिए था कि ये फलां ठेकेदार इसका लायक है या नहीं है। चीफ मिनिस्टर से कोई बात छुपी हुई नहीं है, वो भी उस वक्त उसके साथ मिला हुआ था। मगर 1 महीने 2 महीने के बाद उन्होंने इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए उन्होंने उस कमेटी को, मिनरल को इजाज़त दे दी कि जो भी फाइल कानून के मुताबिक हो, मेरिट की बुनियाद पर उसकी इजाज़त दे दो। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, पूरी कौम मेरी बहुत ज़्यादा मशकूर है कि उन्होंने वो फाइल हमारा निकलवा दिया। मगर आज भी वही लटेरे कुचेरे रास्ते में खड़े हैं। एक दफ़ा फिर मैं अपनी कौम, मजलूम कौम की तरफ से मुख्तदर इदारों को, इन बागियों के जो सज़ा के मुस्तहिक है, सज़ा उनकी दिलवानी चाहिए ताकि आइंदा के लिए दूसरों को भी ये सबक मिले और हम भी इस बात पर यकीन इमरान खान साहब की बात पर रखें कि बेशक उन्होंने बोला कि कानून बड़े, छोटे, गरीब और मालदार के लिए एक जैसा होगा। اصل کې دا زمونږ د یو غونډه نه ده، دې نه مخکې دا قوم څو ځله مشترکه طور باندې راجمع شوی دی، خو نن د دې اخري یو غونډه وه او په دې کې اهمې فیصلې وکړې. د دې غونډې مقصد دا و چې یاره زمونږ کوم دلته کې معدنیات دي او صوبایي حکومت د هغې دپاره یو قانون جوړ کړی چې په دې معدنیاتو په دې وسایلو به هم د دې مقامي خلکو چې کوم د دوی ملکیت دی د دې وحقي د هغه په سلسله کې دې قوم په اتفاق سره د خپل معدنیاتو کار شروع کاوه. صوبایي حکومت د قانون په مخه د هغوی د لیز ډاکومنټس کاغذات ټول برابر و چې په هغه کې څه کسان شرارتیان داسې دي چې هغه په دې کار کې رکاوټ اچوي او دا کار مخ په وړاندې نه بوځي. نو دوی دا یو فیصله وکړه چې یاره موږ د صوبایي حکومت نه، د حکومت د اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې قانون په
په لار باندې موږ کوم معدنیات کول غواړو په هغه کې زموږ مرسته وشي او کوم څوک چې په دې کې رکاوټ غورځوي کوم څوک چې په دې کې مشکلات پیدا کوي هغوی ته د واقعي سزا ورکړی شي او هغوی نه دا قوم ته نجات ورکړی شي ولې چې دا قوم بعضې خپلې فیصلې په خپله هم کولی شي خو بیا هم هغې له تاثر دا ورشي چې دلته شر ونه شي دلته فساد ونه شي یعنې دې قوم مخې ته یو کس دوه درې هغه راتلی هم نه شي خو د حکومت هم څه ذمهواري ده څه فرایض دي چې هغه خپل فرض پوره کړي او دې قوم ته د قانون د لارې چې کوم دوی مطالبات کوي د آیین د قانون لاندې هغه دوی ته خپل حق ورکړي او دوی په دې معدنیاتو باندې کار شروع شي اصل کې دا د قوم یو مضبوطه فیصله کړې دا د قوم د مستقبل خبره ده د دې قوم د بچو د مستقبل خبره ده دې کې که څوک هم رکاوټ اچي او د دې څه حل راونوت حکومت په هغه باندې اکشن وانخیست نو دا قوم به راپاسي او دوی به د آخر حده پورې ځي او هر قسم قربانۍ ته به دوی تیاري چې په هغې کې اسلام آباد ته تګ هم په ایجنډا کې شامل دی په هغې کې د باجوړ روډ ته تګ هم شامل دی او د دې حکومت کوم ځای ته چې اعلی ایوانونو ته رسېدل دي هغه په ایجنډا کې هم شامل دی چې هغې ته به دا قوم ځان رسوي او ځي به یو خبره ستاسو علم کې راولم چې دې سره سره د روډ کومه خبره ده د کمال درې د روډ هغه د تذبذب شکار دی د هغې ټنډر نن کېږي سبا کېږي د هغې منظوري شوې ده نو هغې کې د قوم دا فیصله وکړه چې دې ټنډر دی په دې 2 ورځې کې دننه وشي که چې دې ټنډر د آینده اتواره پورې ونه شي دا ټیکهدار ته حواله نه شي د قانون مطابق نو د هغې په مخ په وړاندې به هم دا قوم په احتجاج باندې مجبوروي دا قوم به په خپل هر قسم قربانۍ باندې مجبوروي چې دا خپله قرباني ونه وشي که چې دې ټنډر د آینده اتواره پورې ونه شي دا ټیکهدار ته حواله نه شي د قانون مطابق نو د هغې په مخ په وړاندې به هم دا قوم په احتجاج باندې مجبوروي دا قوم به په خپل هر قسم قربانۍ باندې مجبوروي چې دا خپله قرباني ورکړي او دا 2 مطالبې چې کوم د قوم دي دا به انشاءالله تعالی دا یو مضبوط تحریک دی دا داسې نه دی چې نن راغونډ شو او سبا به خبر نه دا د ټول قوم د کشر او د مشر دا یو سیاسي خبره نه ده د یو پارټۍ خبره نه ده د یو تنظیم خبره نه ده دا د ټول قوم په مفادو کې یو فیصلې دي او د ټول قوم مفادو کې دا فیصلې وشوي او دې نه به د قوم کشر او مشر رستو کېږي نه او هغه به مخ په وړاندې رواني غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں۔ 2 سالہ ڈپلومہ فزیوتھراپی، ریڈیولوجی، اینستھیزیا، فارمیسی، کارڈیولوجی، پیتھولوجی، سرجیکل ڈائلسس، ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلومہ۔ 5 سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی، بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس اینستھیزیا، بی ایس کارڈیولوجی، بی ایس ریڈیولوجی۔ بی ایس سرجیکل، بی ایس ڈائلسس، بی ایس ڈینٹل۔ 2 سالہ LHV کورس، کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس، پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ۔ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں۔ مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی، آبدرا چوک، یونیورسٹی روڈ، پشاور۔ رابطہ نمبر 0915851972، 034399046447۔